د ګناګار بنده په باره کې الله جل جلاله څه فرمایي تاسو غوږ ورته ونیسئ الله جل جلاله یو ورځ حضرت داود علیه السلام ته وفرمایل اے داوده که چیرې ګناګار بنده په دې خبر سي او دته دا پته ولګي چې زه له ده سره څونه مینه کوم که چیرې ګناګار بنده په دې خبر سي یا دته دا معلومات وسي چې زه له ده سره څونه مینه کوم او زه د ده په انتظار یم وایي دی به د خپل زړه وچې وي ما ته به ځان راورسوي ای داود علیه السلام چې زه د ګناګار سره مینه کوم نو د نیک سړي سره به څونه زیاته مینه کوم الله جل جلاله د ګناګار بنده په انتظار کې وي چې کله دی وایي چې یا الله ما معاف کړه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي وایي الله جل جلاله د خپل ګناګار بنده په انتظار وي لکه د یو مور چې یو بچی ورک سي د یو زنانې یو بچی ورک سي او دې زنانې ته نه خوراک خوند ورکوي او نه څښاک خوند ورکوي نه خبرې خوند ورکوي نه خوب ورځي همیشه ژاړي د خپل د زوی په انتظار وي شوګیري کوي د شپې خوب نه کوي د خپل بچي په انتظار وي وایي ناڅاپه غږ ورباندې وسي چې ای زنانې ستا بچی بیده سو نو دا مور یې ډېر خوشحاله سي چې زما بچی بیده سو زما زوی بیده سو الله جل جلاله تر دې زنانې هم زیات خوشحاله کېږي کله چې یو ګناګاره بنده الله جل جلاله وایي یا الله ما معاف کړه یا الله زما توبه ده ما ته عفو وکړه ما ته بخښنه وکړه الله جل جلاله تر دغه زنانې هم زیات خوشحاله کېږي کومې زنانې چې هغه ورک بچی بیده سو نه دې ته خوراک خوند ورکوئ نه دې ته څښاک خوند ورکوئ نه دې ته خوب ورکړئ او دې همیشه ژړل او دا د خپل بچي په انتظار وله چې کله بچی بیده سو دا ډېره خوشحاله سوله الله جل جلاله چې کله الله جل جلاله ته چې کله ګناګاره بنده راسي وایي یا الله ما معاف کړه الله جل تر دې زنانې هم ډېر زیات خوشحاله کېږي نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو الله جل جلاله د خپل بنده په توبه باندې ډیر خوشاله کیږي چې کله ګناګاره بنده الله ته په سجده سي الله ته وزاړي وایي چې یا الله ما معاف کړه الله په دې ډیر خوشاله کیږي الله جل جلاله فرمایي اے زما بنده زه له تا سره مینه لرم له تا سره مینه کوم نو زم د دې لایق یم چې له ما سره مینه وکړې حدیث قدسی ده الله جل جلاله فرمایي وای اے د ادم زویا زما له طرفه څخه تا ته خیر در روان ده پر تا باندې باران وروم پر تا باندې لمر راخیزوم تا ته اوبه درکوم خوراک درکوم هر سهولت درکوم خو ستا له طرفه شر ما ته روان ده ستا له طرفه ما ته خفګان روان ده ستا له طرفه ته ګناه وکې نو د هغه خفګان ما ته روان ده نو ای زما بنده ته ما خفه کوې خوشحاله کوې مینه نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو الله جل جلاله تر مور و پلار هم زیات مهربانه ده باید ما او ته الله جل جلاله ته په سجده سو الله جل جلاله ته وزاړو او د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړو الله ډېر مهربانه ذات ده الله خوشحاله کو دا دنیا پریز د دنیا نه خوشاله کیږي راځي چې الله خوشاله